په پاکستان کې یو هفته وړاندې حکومت د تیلو نرخونه راکم کړي وو، خو د معاشي چارو کارپوهان وایي چې د حکومت دا پریکړه به د خیوات په اقتصادي حالات منفي اغیزې وکړي، ځکه چې په نړیواله منډۍ کې د عامو تیلو بیې د اسرائیل او فلسطین د جګړې له کبله لوړې شوې دي. پوهان وایي چې د دې ګام له کبله به پاکستان د معاشي فشار لاندې راشي او تجارتي خساره به سیاسي واشي. د معاشي چارو پوهان وایي چې د پاکستان د حکومت له لوري د تیلو د نرخونو کمولو له امله به خیوات کې د پټرولو طلب یو وارې بیا سیوا شي او حکومت به له مجبورتیا تیل په لویه کچه راغواړي چې په نتیجه کې به خیوات کې د ډالرو ذخیره کم شي او نیغ په نیغه به اغیزې د ملک په اقتصاد کېږي. اقتصاد پوه ډاکټر فهیم نواز وایي چې حکومت چې په دې رستو کې د تیلو نرخونه غورځولي وو، د دې له کبله به خیوات کې د تیلو طلب نور هم زیات شي او بهر نه د تیلو د ضرورت پوره کولو لپاره به پاکستان زیاتو ډالرو ته اړتیا ولري. خبرو کې هغه وویل چې میډل ایسټ کې جنگ هم روان دی، نو ظاهره ده چې موږ ته چې کم تیل را رسیږي هغه به هم کمیږي، چې رسد کم شي د هغې به نتیجه سوي پاکستان به ګران تیل د بهر نه راواړي، په روپۍ به بیا د بو زیاتېږي، د پاکستاني روپۍ قدر به کمیږي او پاکستان کې به ګراني ډیره زیاته راځي. اقتصاد پوهان وایي حکومت د تیلو نرخ په ځای ساتلی وي نو د تیلو طلب به کم او په روپۍ به فشار کم پاتې شي. پاکستان کې د تیر سمودي راسي پرلپسې د تیلو بیې په بره روانې وي، خو د روانې میاشتې په 14مه نیټه د پاکستان حکومت یو پټرول لیټر نرخ 40 روپۍ او د ډیزلو نرخ 15 روپۍ غورځولې وو. د پاکستان د خزانه وزارت ویلو چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو ارزانېدو او د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ د قدر ښه کېدو له امله تیل ارزان کړي شوي دي. د نورو قیمتونو تر مخه د 40 روپو ارزانېدو سره یو لیټر پټرول د 330.30 روپو نه 283.30 روپو ته راکم شوی دی او ډیزل یو لیټر 15 روپۍ ارزان کړي شوی چې ورسره د یو لیټر قیمت د 313.13 روپو نه 303.13 روپو ته راټیټ شوی دی. په نړیوال مارکیټ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې په نتیجه کې د عامو تیلو بیا د یو بیرل په سر $3 نوره زیاته شوې ده. دا وخت په نړیوال مارکیټ کې د برند ګروډ ال بیا $2.14 او WTI بیا $88 ده. په پاکستان کې د پیسو د تبادلې اتحادیه وایي چې روانه هفته د پاکستاني روپۍ په مقابله کې ډالر 1 روپۍ او 13 پیسې ګران شوي او په پرانیستي مارکیټ کې $1 په 180 روپو خرڅېدو. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400